بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده نن چې په سواد کې کوم فلډ راغلی او کوم سیلاب راغلی نو دغه نه ټوله دنیا خبره ده چې څومره هغه د انسانیت سره هغه کوم ظلم چې وشو. په دې کې ډېره ګیله زما د پی ډي ایم ای نه کېږي، زما د ریسکو ټیم نه کېږي، ځکه د دې دواړو دا ریسپانسبیلیټي ده چې دغه رنګې فلډ سیلاب راځي دوی ته په ایډوانس کې دوی ته پته وي چې کوم سایډونه په خطره کې د سیلاب د فلډ د حادثات د وجې. نو په کار خو دې ته دوی چې دوی دا سیستم مخکې مخکې اکټیو کړی باید چې هلیکاپټر پورې تر څونه چې هغه انتظامي ده د دوی بالکل ښه ریډي وي په دغه ایمرجنسي صورتحال کې دغه سچویشن کې. نو په تیر شوي کلونو هم که تاسو ریکارډ وګورئ مختلف سایډز ته دغه رنګې دا واقعیا تراغلي دي. نن که تاسو خیال وکړئ د یو خاندان پکې 15 چې کوم هغې کې ماشومان زنانه وو هغه لاړل د لاسه زموږ د لاپرواهۍ د وجې زموږ د سستۍ د وجې که چېرته موږ ایښ وی او موږ ایجوکیټ او تعلیم یافته او مونږ کې د انسانیت هغه شوی نو انشاءالله دا ټول خلک به د الله په فضل و کرم سره د الله په مدد سره به دا به بچ شوی. خو ډېر افسوس پکار ده ځکه چې مونږ په دې باندې څونه که ویډیوګانې هغه جوړې کړو خو چې کله هم په یو کار باندې یو عملي کار ونه شي نو دا بالکل هسې فضول دي، هغه ټایم ضایع کول دي. زه خپلو ادارو ته هغه ادارو ته زه وایم چې کوشش دا پکار دی تاسو به هر ملکونو کې وګورئ چې هلته یو ځناور یو پیشو وي نو هغې دپاره څومره د هغې د بچاو دپاره هغو تر هلیکاپټرو پورې دې په میډیا باندې دا څیزونه شته چې یو پیشو په جاپان کې هغه شوې وه او هغې دپاره پوره هغه روډ بلاک شو چې کله هغه پیشو بالکل محفوظه شوه نو هغه روډ چې کوم و هغه به کولاوې کو اوپنې کو د ټریفک هغې دپاره. نو موږ انسانان یو که چېرته موږ کې انسانیت وی او موږ د انسانیت زموږ ژوندی وی او د انسانیت په هغې باندې خو زه وایم دا صرف او صرف موږ کې هغه د انسانیت بېقدري ده او ډېر افسوس راته راغی ځکه هغه ویډیو ته چې انسان ګور کې بالکل هغه زړی درد کې زه خپل یو ځل بیا پی ډي ایم ای او ریسکو ټیم ته دا وایم چې څونه دغه رنګې فلډ راځي برای کرم تاسو خپل ایمرجنسي چې څونه تاسو سره هغه سیکورټي هغه بالکل خپل ایکټیو ساتئ. تھینک یو سو مچ.